په خوب کې املوک لیدل د دې څه تعبیر ده؟ نصیب الله ورور پوښتنه کړې ده په خوب کې املوک لیدل د دې څه تعبیر ده؟ دغه رقم نسیم ورور پوښتنه کړې ده په خوب کې سیب لیدل د دې څه تعبیر ده؟ او دغه رقم بل دلاور خان پوښتنه کړې ده په خوب کې ام لیدل د دې څه تعبیر ده؟ نو اوس به راسو د دغه درو د پوښتنو جوابونه به ورکو او د دغه درو خوبو تعبیرونه به ورکو. نصیب الله ورور پوښتنه کړې وه په خوب کې املوک لیدل د دې څه تعبیر ده؟ نو اوس به راسو جواب ته. په خوب کې املوک لیدل دا عموما د رزق او د خوشحالي علامه ده. کچیر خوږ او خوشبوداره وو نو د روزي او د سکون علامت ده، او کچیر کچه او بدبوداره وو نو بیا د غم او د پریشانی علامه ده. ګوره دا یاد ساتئ، کچیر یو چا املوک په خوب ولیدی هغه خوږ وو پوخ وو نو دا د روزي علامه ده، او کچیرې هغه چنجن وو بدبوداره وو روس وو خراب وو نو د په خوب ولیدی نو بیا د پریشانی علامه ده. دغه رقم نسیم ورور پوښتنه کړې ده چې په خوب کې سیب لیدل د دې څه تعبیر ده؟ نو اوس به دغه جواب تم راسو. په خوب کې سیب لیدل امام ابن سرین رحمت الله علیه فرمای په خوب کې سیب لیدل دا عموما د نیک اعمال عزت او د رزق علامه ده. یعنی په دې کې اصل دا ده چې نیک اعمال او د عزت علامه ده. وم سیب ترش سیب یعنی کچه سیب دا د ګناه یا د پریشانی نشانی کوي. نو ما دا اول درته وویل چې کم شی کچه وي خراب وي هغه میوه دی ولیدله یعنی سیب دی ولیده یا د املوک ولیدی نو دا د ګناه یا د پریشانی نشانی کوي. او دغه رقم دلاور خان پوښتنه کړې وه چې په خوب کې ام لیدل د دې څه تعبیر ده؟ نو اوس به دلاور ته جواب ورکو. د دلاور د خوب تعبیر به وکړو چې په خوب کې ام لیدل دا د خوشحالي او د محبت او د کامیابی علامه ده. دا د دې خبرې نشانی کوي چې پر تا به خوشخبری په ژوند کې سکون او راحت راسي. او کوم ورونه چې پوښتنه کړې وه مخته نو څلورم ورور هم پوښتنه کړې وه هغه عبدالله نومیږي چې په خوب کې شوتالو لیدل د دې څه تعبیر ده؟ نو د شوتالو جواب هم ورکو چې په خوب کې شوتالو لیدل او کچیرې دا شوتالو خوږ او پوخو او په خپل موسم کې وو نو دا د خوشحالي او د زوی د پیدا کېدو طرف ته اشاره ده. او الله به مال او دولت هم ورکي، الله به زوی ورکي. او کچیر شوتالو کچه و خوږ نه و نو دا د مرضیو طرف ته اشاره ده، د نقصان طرف ته اشاره ده. نو دا یاد ساتئ، شوتالو کچیر کچه و پوخ نه و وروس و نو دا د بیماری طرف ته اشاره ده چې دی به ناجوړه کیږي. او دغه رقم سیب کچیر ومو نو دا د ګناه طرف ته اشاره ده، یعنی دسه ګناه سوی ده یا به ګناه ځن وسی. او املوک کچیری کچولو نو بیا د غمو طرف ته اشاره ده.